حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها بیمار شو او د بیماری په حالت کې بیا وفات شو. 3 هجری وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی سره تشریف را روانو راوړوي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ولید. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ما ته جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغی. سبختور خلق وي، سبختور خلق. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کوم چې د فرشتو سردار ده، هغه جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله راغی او ما ته وی چې الله فرمای عجیب یا عجیب صحابه دي کنه، حیران بشي صحابو ته. اسی خو الله رب العزت د صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بار نه خوښ کړي کنه. نبی علیہ السلام فرمای اصحابی کن نجوم، زما د صحابه د اسمان د ستورو په شان دي، واقعي د اسمان ستوري. وی الله فرمای چې د خپل لور د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نکاح د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره وکړه. پاسمانونو یې نکاحګانې کیږي. ستا څنګه خوښه ده؟ وی د الله رسوله، اې د الله رسوله چې د الله خوښه ده او د جبرائیل خوښه ده او د محمد صلی الله علیه وسلم خوښه ده، نو زه به انکار څنګه وکړم؟ زما هم خوښه ده. خو ګورې عثمانه رقیه رضی الله تعالی عنها ستانه ډېره خوشحاله وه. دا لور چې څوک چاله ورکړي کنده اړه وخي د دې سره لږ د انصاف سلوک پکور پکاري. په دې نظر ورته کول پکاري، کتل پکاري چې یاره دام د چا لور د چا بچی دی، زما کر راغلی ده، اوس دا نه چې دا زما خادمه ده، زما نوکره ده، اوس به زه بدماشاني هم کوم او کنځلې به ورته هم کوم. ډېر بدبخته خلک داسې څه کوم انګور ته کنځلې کوم. ستا انګور سره حق څه چې ته ورته کنځلې کوې؟ ستا د انګور سره د کنځلو حق نشته. که هغه ستا خدمت کوي شکریه ولاده که بچې الله دې چرته په سر توره مه که، الله دې کامیابه ساته، خوشحاله ساته، دا زما خدمت وکړو. دې ته به د خپل بچي په شان ګوري. او انګور له هم پکار دی چې دا خپل سخر او خپل خواښې خپل کم خاندان ته راغلي ده، هغو په دې غونډه دنیا کې دا جنۍ خوښه کړې ده، پکار دی چې د هغې دا جنۍ هم د دې خاندان خیال وساتي چې هسې نه زما د وجې نه په دې کور کې بې اتفاقي را نه شي. وایي د رقیه رضی الله تعالی عنها په شان خیال به یې ساتئ. ګورئ بالکل هغه شان خیال به یې ساتم. او دا نکاح ورسره هم وشوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها په 9 هجری کې وفات شوه، په 9 هجری کې چې کله دا وفات شوه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په جنازې باندې ودرېدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله د قیامت په ورځ باندې به اولنۍ فیصله، دا ډېره خطرناکه خبره ده. ګورې واورئ، د قیامت په ورځ باندې به اولنۍ فیصله د ښځې او د خاوني د الله په درمیان کې د الله مخې ته وي. که دې ښځې ووایي چې زه د خپل خاون د ده نه خوشحاله یم او دې خاون ووایي چې زه د دې ښځې نه خوشحاله یم، دا دواړه جنتیان دي. زمونږ خلک به معمولي خبرو چې کوم دی د یو بل سره ورانې جوړې کړي، هېڅ هم نه وي. بارایي خلک دې مزې علي د هغې نه راځئ مړه پلانکي دې ورانه ده چې لږ مزه پکې والو، جو خبرې پکې یو بل ځای او بل ځای او دا او دا او دا د کور مسلې به هر چا ته نه بیانول پکار، بس په خپل منځ کې حل کول پکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه د عثمان نه رضا یم، زه د عثمان نه رضا یم، زما د دواړو لوریانو داسې حق ادا کړی دی، داسې خیال یې ساتلی دی چې د هغوی هېڅ کله نه دي خفه کړي. که زما 40 لوڼه وی، حدیث الفاظ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل که زما 40 لوریانې وی، ما به 40 غواړه، یو د پاسه یو چې دغه شي وفات شوي وه بله به مې موله ورکړې وي، هغه وفات شوي وه بله 40 لوریانې به مې موله ورکړې وي. دونه زه د عثمان نه خوشحاله یم. دا هغه صحابي دی د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ. نو ذوالنورین وته د دې وجې نه ویلې کېږي چې 2 لوریانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې وي. غنی وته ولې ویلې کېږي؟ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ انتهایی سخیو، انتهایی سخیو. مدینه منوره کې قحط راغی، چې کله قحط راغی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت دی، قحط راغی، غله نه میلاویږي، خوراک نه میلاویږي، خلک په انتظار دی، تاجر او سوداګران په دې تمه دي چې یاره کله به مونږ د مسلمانان چې دوی ته تکلیف ورسوو. زموږ خو د خلکو عادت دی دا که نه چې بهی کله یو څیز شاټ شو نو د هغه شاټ کېدو نه مونږ بیا څه الو؟ فایده الو. هلکه غوړي سیټ ټکای، چینی سیټ ټکای، وریجې سیټ ټکای، ولې بهی شی شاټ شوی دی نه میلاویږي، پټرول سیټ ټکای، هر شي نه فایده اخلی. په کلام کې او د سیل چې کوم ځګونه دي زمونږ په 700 روپۍ باندې 1 لیټر پټرول خرڅ شوي دي، 700 روپۍ. ولې بھائی مسلمان مجبور دی که نه چې زه دې پیدا حاصله کړم؟ مسلمان مجبوره شوی دی، اوس به څه کوم؟ زه د مجبورۍ نه فایده حاصلوم. او ته ګوره
غټ اختر راغې الګ ټماټر پسو دي بھائی ټماټر چې کم دی 45 او 35 وس غټ اختر راغې پسو دي بھائی 80 روپے الګ ولې څه چلو شو غټ اختر دی خلکو مجبوری ده کنه اوس برو دا تړکی په ترسکی پرسکی بکی هغه له خلکو له پکار دی خلک بیډیر استعمالای دا هغه د وجه نه بای شي او تګران کا مسلمان له تکلیف ورک پدې کې ګوري بای قافله رااله ولکو تاجرانو غونډه را منډه کړه چانس تینن په پیسې ګټو راځي سونه دی بای 1000 اوخان قافله ده یو زرو اوخان قافله را روانه یو سره بهر دی او یو سر په مدینه کې دی خلک شماره لیم نشي زرو خان روان دي د یو خان د لړۍ کنه بیا رواني پیړمان تاجرانو را منډه کړه بای دا چا دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا غنی لقب وته ملاو شوی انتهایی سخی سوداګران ناجی بای سودا کوا څنګه چل بای د لسو سز دی مونږ به نه په یو سوالو نه 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 بولی دا بل وته بای مونږ به په 2 سوال ما وای نه نه کم دی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره بولی لګای الکه په 14 پیدر نوالو وای نه 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 بای کم دی الکه په 14 کم دی په 15 کم دی نو څه مطلب دی دینه خو سی واسطه څوک نشي اغسته و یو کس راغلی اخلي کنه وی پسوی اخلي و هغه وی چې یو پلس د نالم یو پلس وی دلا څوک دی مونږ ټول د حاضر یو و هغه الله دی هغه الله دی الله فرمایي چې ته یو راکوا زبې در په لس بدلوم من جاء بالحسنه فله 10 امثالها یو دنه په لس اخلما او زما د طرف نه د زرو خان ټول صدقه مدینه والے راځي اسی وړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د غنی لقب اسی نو ورګړي کله چې صحابه مدینه منوره ته رااله مدینه منوره کې دا خوږی وبچوي وی دا بنوي یو کو یو هغه ته به بئر روما وسم اشتیا کوي موږ لیدل بئر روما یو يهوديو دا وبو به ګرانی خرڅولې په خلکو باندې د خلکو د مجبورۍ نه فائدہ اخیسته او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا حالات لیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا چې څوک دی چې موږ له دا کوی واخلي زول د جنت الفردوس ضمانت ورکوم کوم جنت موږ چې دعا غواړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بھائی تاسو غواړئ چې الله ماته جنت الفردوس را نصیب دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت دی په دې کې نبی علیہ السلام په خپل موجودي نبی علیہ السلام فرمایي تاسو دا الله نه غواړئ څوک داسې شته زول د جنت زمواري ورکوما چې په جنت الفردوس کې وي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پاسې دو ان الله رسول زید لاله د يهودي پسې لاړو يهودي خو پوه شو چې د دوه نبی ته بشارت ورکړې دي وای زین خرڅوما پیسې ډیری والا کنه ها پیسې راکې جو بیا ټیک د خو پورا نه درګوما نیم کوی بستای نیم مزمای الګ نیم کوی او نیم ستا نیم زما پدې بسکاو پدې کې به اوچلو کو کنه وای څنګه و یو ورځ به زو به خرڅوما یو ورځ ته خرڅوا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خيار سړیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابیو هغه ته ټیک دا یو ورځ زما شو یو ستا شو يهودي بچ بکم ورځ باندې په خرڅولې جو هغه بچ کم قیمت دا کوج به بده باندې مثلا په 10 روپے ټپکه دا او راځي به وړي نو خلک براتله او ټپکه به چتولا وړه به د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورځ چراله وي به فری دی فری وړه فری یو روپے هم نالم نه جانا جو خلکو به داسې وکړه په دې ورځ یو به وړي هغه سره به گزاره وکړه سٹور به کړی ځا بل ورځ به يهوديا سي ناسو ټک خرڅ به نه کېدو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ ورځ براله خلک به بیا رامات شو وړه به فری دی هغه یاره بای دا باقی سم زمانه والا چې خبر ختم شي پیسې ولا ورکړي هغه دوی مې سې تیم واغستا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اعلان وکړو اې دا الله رسول دا الله په لار کې وقف دی دا معنی دی زما ملکیت نه دی والا دا الله په لار کې وقف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے عثمانہ د جنت الفردوس ضمانت دي ځاخلم ته جنتی غزوه تبوک کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمایو بھائی مسلمانانو ته ضرورت ته او مدد وکړي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ 1000 اوخان او یو روایت کی راځي 300 اوخان علما فرمایي چې دا 1000 والا قوی دی دا روایت دا اوخان سره د سازو سامانه 1000 دا معمولی خبره نه ده دا اوخان راويستا
اے دا الله رسول دا زما د طرف دی او د دې سره سره 1000 دینار چې کله 1000 دینار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دینار داسې راواغستو دي به اړول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل د دین بعد که عثمان رضی الله تعالی عنہ څه ګناهم کوي نو دته نقصان نه رسي الله رب العزت د عثمان رضی الله تعالی عنہ مخکینی او وروستنی ګناهونه معاف کړه د هغه عثمان رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ورکوټیو د مسجد نبوي د پاره خبره وشوه چې به موږ د دې سره ځمکه اخلو دا فراخه کو څوک به مدد وکي 25000 درهم د غزمکه قیمتو دا 25000 درهم ورکړه او هغه ځمکه د توسیع وکړه د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د غنی د لقب ورکړېدو وجوه مسجد نبوي کې خطبه ورکړي او عصا وسروا صلوات والسلام به بکم عصا باندې خطبه ورکول دا سنت طریقه ده بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پاتې شو بیا دغه لاټي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته پاتې شو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ولاړ له خطبه ورکړي ادي کې منافقین پاسه ده منافقین پاسه ده او کم چې غټ غټ صحابو دو تلو حج لا ذل حج میاشوا حج لتلو دا منافقین پاسه دا و اے عثمان مونږ ستا خطبه نه اورو مونږ ستا خطبه نه اورو وی وجه صدا څه ګناه می کړی دا خبري شروع کړی تا دا کړی د هر سوال جواب ول ورکو ما دا کړی دی وجنه می کړی دا می کړی دی وجنه کړی که شریعت د طرفه سم ممنوعات هوا یا رادا هیڅ خبر سره نه جوړی دا یو بدبخت را پاسې دوه قلاټی ته واغستا کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاس مبارک وا او هغه ما تکړه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د ګری مبارک نیونیو او عمر سونه دی دوا تیا کال عمر دی بوډا دی سپینګری دی خو کله هم چې په دې امت کې چا خېګړه کړی دا هغه خېګړي بدلو ته بیا داسې ملایي د ګری مبارک نیونی او راخ کو دو ګریوانه ولا وشلو ته په خطبه نه کې وټیک دا نو سو حکم نه حکم دا دی چې تذکر دا خپل کور کې به محصوره ناسه بار بنه راوځي وی ټیک دا چا دې تاسو کو تاسو ولې حکم نه کوئ د جنگ تاسو صرف اشاره وکړئ ته ګوره د موږ سرونه به دوال وځو ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلو چې عثمانه تا ته د خلافت جامع درغستول کیږي خو ګوره دا خلافت په پرېږدې نه خو د دې خبرې به هم خیال ساتئ چې زما په ښار کې زما په وطن کې په دې کې نه توی نشي دا د امن ښار دی مدینه منوره عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ما ته دوه خبرو خیال لې یو طرف ته د نبی علیہ السلام ارشاد دی چې د خلافت کرتبه نه وباسي او بل طرف ته نبی علیہ السلام ارشاد دی چې زما په وطن کې باینه نه توی وای لہذا زه جنگ نشم کولای خیر دی چې دومره تکلیف راکې را دي کی از عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سلوی اختورزی پکور کې محصور کو نه بو تو بدر نه بو ته خوراک تلو پکور کې حضرت نایلہ رضی الله تعالی عنہ بیبي وا هغه پکور کې وسره موجود وا نایلہ رضی الله تعالی عنہ نه تاسو شو چې تاسو به د خوراک څخه کو وای چې کله به وګی کېدو منځ بم کو چې کله به تکي کېدو د قران تلاوت بم کو کله به وګی کېدو منځ ته ودرېدو کله به تکي کېدو د قران تلاوت بم کو الله تعالی بر لوګه او تند ختمواله حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ محاصره ډیره زیاته شو او چې کله سلويخ تروز ته اصول زی پاتې شوې نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راغې او ودرېدو و اے باغیانو راشه زما خبر اوره ټول لاغون شو و تاسو ما پس باندې وجنای زه هغه سړی نه یم چې په دې مدینه منوره کې دا کمی خوږی وبدي بیر روما دا ما د الله درزا لپاره وقف کړی دا ما غلطی کړی و زه هغه سړی نه یم چې د تبوک په موقع باندې ما دومره مدد کړو تاسو زما غ احسان ير کو زه هغه سړی نه یم چې کله قحط راغی ما د 1000 غلو اوخان صدقه کړه زه هغه سړی نه یم ما څه ګناه کړی دا په درې وجو باندې انسان قتلېږي یو وجه دا چې یو انسان بل سړی قتل کی د هغه په مقابله کې د قتل کیږي ما د وسه پوری چاله سپېړم نه دور کړی دویم نمبر یو انسان مرتد شي د ارتداد په وجه باندې چې د اسلام نه وته کفر اختیار کو نو زه مسلمان یم که زما په مسلمانۍ کې مشه کی چې زه د کلمو ویم لا اله الا الله محمد رسول الله دریم نمبر قتل په دې باندې کیږي چې انسان زنا وکي
نو په ما باندې تاسو زنا ثبوت کولی شي؟ ما څه ګناه کړې ده؟ په کومه ګناه کې مې قتلوئ؟ هېڅ وجه ورسره نه وای بس خلافت پرېږده. وایي خلافت داسې نشم پرېښودی، شهادت مې مطلوب دی، شهادت مې خوښ دی. مازدیګر ټیم نه او سترګې ورغلې، خوب کینی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او نبی علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې دی. دا درې واړه یاران روان دي او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي زه ورته ورپاسېدم، ما تپوس وکړو څه دپاره رالی؟ وایي ای عثمانه ته به زموږ سره افطاري کې ماښام روژه به زموږ سره ماتې ګورې، څه خو نه و د خوراک که نه، ماښام روژه به زموږ سره ماتې، موږ ستا انتظار کوو. کله چې سترګې وغړېدې خپلې بیبي حضرت نایله رضی الله تعالی عنها ته یې آواز وکړو، وایي راشه. وایي نبي علیه الصلاۃ والسلام او د هغه ملګري مې ولیده په خوب کې او ما ته وایي چې زموږ سره به افطاري کې یقینا چې زما د شهادت وخت راغلی دی. صحابو به لنګ وو که نه، وایي زما پرتوګ راوړه چې زه پرتوګ واچوم. د هغې وجه دا ده که دا ظالمان ناشي او ما قتلی نو ظاهري خبره ده کیدی شي زه وغورځېږم، بې پردې چېرته نشم، ډېر حیادار انسان و، چېرته یې غیر محرم ته نه و کتلي، په پوره زندګۍ کې عثمان غني رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما خپلې شرمګاه ته چېرته نه دي کتلي، داسې انسان و. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل د عثمان نه زه حیا ولې ونه کړمه؟ د اسمان فرشتې ته حیا کوي، دومره حیادار انسان و. 82 سال په عمر کې قرآن مجید یې کولاو کو او قرآن مجید تلاوت کوي. دا آیات کولاو شوی دی فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. بس تا او په دې کې ظالمان نه واوړېده او د تورې غزار یې وکړو، څنګه چې د تورې غزار په حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ باندې کوو. حضرت نایله رضی الله تعالی عنہ خپل لاس ور مخکې کو او د نایله رضی الله تعالی عنہ دا ګوتې کټ شوې او اینه ډایرک لاړه او دا توره راله د نبی حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په دې مخ مبارک او په دې سینه باندې راله، دا مخ مبارک او دا سینه ولا کټ کړه او دا اینه ډایرک لاړه. فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. په دې ځای باندې پرېوته د قیامت په ورځ باندې به چې انسان په کم ځای کې قتل شوي، په کم حالت کې قتل شوي، دغه ځای او دغه حالت دغه ټول ماحول به راځي د قیامت په ورځ باندې به ګواهي ورکوي. پته نه لګي چې زموږ د مرګ څنګه ګواهي وي، لیکن د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د شهادت ګواهي به د الله کلام ورکوي. داسې صحابي دی. او 18 ذوالحجه راشي مسلمان ته اډو پته نه چې یاره 18 ذوالحجه باندې څه شوي وو، څه واقعه شوې وه، ماله څه کول پکار دی. 2 ورځې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ میت او لاش دا په کور کې دقه شان پروت دی، چا ته پته نشته. بهر صحابه په یره ورکوي، پوه شوه چې یاره زما په خیال چې دننه واقع شوې ده. دغه صحابه راله، دغه صحابه چې کوم موجود وو ستاسو په ذهن کې به اشکال لازي چې یاره دو جنګ ولې نه کوو؟ صرف د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجې نه چې هغه ورته نه جنګ به نه کوئ، د هغه د حکم د تابعدارۍ د وجې نه مقابله نه شوه کولی. کنه که دو حکم کړی وي نو دا باغیان به غونډ ختم شوی وي، لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وطن بې حرمتي به شوی وي. 2 ورځې دقه شان لاش پروت و. بیا صحابه راله او صحابو د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ لاش واغېستو د شپې او جنت البقیع ته یې ویوړو او په جنت البقیع کې آخري ځای کې د شپې دفن کو. وس هم چې تاسو هلته لاړ شئ جنت البقیع ته، نو دا بالکل په منځ کې ښکاري. وس په هغه وخت کې د ټولو په آخر کې راتلو، لیکن وس بالکل په منځ کې دی او په هغې باندې باقاعده پولیس ولاړي د هغو پیرۍ وي. نو دا د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د شهادت په حوالې سره مختصر خبره وه. تفسیر خو پکې ډېر زیات دي، خو چونکې زموږ سره ټیم لګي موږ ستاسو هم خیال ساتو چې یاره تاسو تنګ نه شئ، میلمانه الله رب العزت دې موږ ته حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ سیرت د خپلولو توفیق را نصیب کی، د صحابو په نقش قدم د چلیدو توفیق را نصیب کی. او کم چې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ حیا وه، هغه حیا دی الله رب العزت موږ نارینهو ته هم او زنانهو ته هم را نصیب کی.